حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې د بنو سعد زنانه یو پیره د ماشومانو په تلاش کې مکې مکرمې ته را روانې وي، زه هم ورسره رالمه، ما سره زما خاوند هم و. مونږ په یو کمزوري اوښه باندې را روانو. هغه اوښه داسې وه چې قافلې والا به زمونږ نه مخکې روانو، زمونږ اوښه به پسې وروسته په قلاره قلار را روانه وه، او په هغې اوښه کې د پیو نام و نشان هم نه و، مطلب پی هم پکې نه و چې یاره مونږ له پی راکول. او مونږ به اکثر به مونږ هم وږي د پیو د وجې چې هغه اوښې به مونږ له پی نه راکول، او زمونږ سره چې کوم ماشوم مسروح هغه به اکثر وږی و. حلیمه سعدیه رضی الله عنها وایي چې ما کې به پی نه و، دومره پی به ما کې نه و چې زما د خپل بچی مسروح چې کوم دی نو هغه په مړه ګېډه باندې هغه پی وخوري او موړ شي. هر کله چې د بنو سعد زنانه راغلی او هرې زنانه باندې نبی علیه صلات وسلام پیش کړی شو چې دا ماشوم ځان سره بوځئ او دی له پی ورکوي. هغه زنانه و د نبی علیه صلات وسلام د ولی معلومات وکړل، نو ورته به وویلی شو چې دا خو یتیم دی. نو هغه زنانو به نبی